قدرمندو ناظرینو السلام علیکم. ځینې خلکو ته خدای پاک داسې ژوندی زړه او رسا ذهن ورکړي وي چې هغوی د ژوند کومه شعبه خپله کړي، په هغې کې ځان ته یوه داسې لار راوباسي چې په هغې لاره باندې نور خلک تلل د ځان دپاره فخر ګڼي. داسې خلک جینیس وي، داسې خلک د نابغه په نوم بللی کېږي. د دوی هره خبره روایت شي، د دوی هر کار تاریخ. راځئ چې نن مونږ د پښتونخوا د یو تاریخ ساز شخصیت سره لیده کاته وکړو. زما مراد دی عبدالغني خان، غني خان، لیونی فلسفي، یو شاعر، یو لیکوال، یو نقاش او یو مجسمه ساز. سلام علیکم. ستاسو نه ستاسو د ژوند په هکله تپوس کول هسې یو رسمي شان خبره ده. بهرحال موږ ستاسو د ژوند حالات ستاسو په خوله باندې اورېدل غواړو. موږ واړو، زه د 15 کاله وم چې مور مې مړه شوه. ولي خو ډېر وړوکی پاتې شو او یو خور مې وه، هغه هم باچا خنجیر کې وه، هغه چې هغې لره ګونه نه وه، هغه یې وپانه کو مړه شو. بیا د هغې نه پس موږ نیال ویولو، نیکه مې سن 57 کې هغه مړ شو. نو بس بیا موږ داسې یو بورډینګ کې د اسلامي سکول باچا خان جوړ کړی و. هغه وی که خپل زامن ولا نه راولم نو خلک به چې د غریبانان زامنو یو شان سکول کې دی او دا خپل ښه سکولونو کې جوړې مونږ یې هماله بوتلو. پېښور کې دي، اتمانزو کې. نو سو یو خان ورته یو کور بخلی و، بس هلته په ټکور به ناست و او قرآن او حدیث او دا بلوغ المرام او اصل محادث قرآن شریف هم بخاري او مسلم او مشکات او صرف او نحو دا ټول د اسلامي علمونه مې د باچا خان دا خیال وي دی مولا کومه. هغه وایي چې مولا په کار دی چې هغه دلته د مولیانو ډېر اثر دی. دا خو به هر یو شي سیاست اړخ ته وکړه. نو هغه چې انډیپینډنټ وي او په خېټه موړي نو هغه حق خبره به کولی شي. نو د هغې لپاره زه دا کې ورټومبلم. نو هغوی سره لسم مې هملته پاس کړ. بیا هلته کالجونه یې نه اخېستو، امریکنایز سکولو. نو زنګه وړوکوالی خو ډېر تکلیف تیر شوی دی. قیصه کول خواسې وخت خو زموږ نوکران زامن زموږ نه ښه حالت کې وو، ډېر بد حالت کې. موږ هر وخت به وږي تږي او یخني به هم کېده. دغه 3 روپۍ د میاشتې د بورډینګ خرڅ نو په 2 روپۍ د میاشت کې هغوی موږ څه راکوله، هسې راکولي شو او ډېر ارزاني شو. نو بیا هم څه راکولي شو. بیا مې کاکا د انګلینډ راغی، ډاکټر صاحب جنګ خلاص شو، هغه راغی. نو هغه بیا بابا سره خو مې جنګ مانګ وکړ ډېر. وی دا هلکانو زندګي یې تباه کړه. زموږ د فیملي ستا نور هلکان چې ورسره د ولي او د علي، نو دوی خو یې واخېستل ډېردون سکول ته یې بوتلل. نور هم 315 نور جدید عمر ماشومان وو زموږ خاندان کې. او زه چونکې بیا 9 کې وم نو هغه ویل چې ده بوتلو څه ضرورت دی. زه بیا د جامع ملیه نه مې 10 پاس کړ او بیا هم هغوی واخېستم، بل کالج نه اخېستم. نو دلي ته لاړم. هغلته هم دغه حال وه، غریبانان وو، هغوی سکول سره پیسې بنوي. کالج سره ډاکټر ذاکر حسین زمونږ دغه پرنسپل و او داسې زړې مړې بنګلې به یې واخېستې قرالباغ کې. هغې کې به موږ ناست. اوس خو ډېر عالیشان عمارت جواهرلال والا په لکونو کروڑونو روپۍ ورکوي. اوکلا کې یو ډېر زبردست اردو یونیورسټي جوړه کړې ده. هغه وخت کې هېڅ نه و. نو هلته زه هم یو کال هلته وم. بیا عربي مربي خو ما دلته ویلې وه، داسې به مې ویلې لکه پښتو چې وایو یا انګریزي چې وایو. نو هغه هلته چې لاړم نو هغه عربي کتاب هغه استاد چې راکړ نو هغه ورته سبا له ما ټول ووراو. نو هغه ما ته چا بیٹا تم سکھاؤ ان کو. اسلم جرجپوري نوم و، هسټورین و مشهور. نو هغه به خپل تاریخ لیکه او ما به هلکانو ته عربي ښووله خپل کلاس ته. بیا د امتحان په ورځ باندې باچا خان تار و چې راشه ارجنټ دی. خدای وار مې خطا شو په بده ورځ باندې همدغه شانته امتحان مې پرېښود. امتحان چې یو ورځ نیمه پاتې وه. نو چې رالم دلته وي چې دا بچه سقو بغاوت کړی دی او امان الله خان صاحب جاب رالیږلي چې ما سره ډاکټران نشته او سټیشن بیررز او فرسټ ایډ او بالکل میډیکل ډپارټمنټ د فوج کې نشته. نو موږ شپږ ډاکټران روان شوي دي، تیار شوي دي. ډاکټر صاحب یې مشر و د ډیلیګیشنه. موږ 32 تله هلکانو د کالجونو نه یې وله روغ کړو. ټول فرسټ سیکنډ اییر والا وو. نو څه خو د افغانستان سردارانو زامن وو، څه دلته ډېر خلکو.
نو زه هم پکې باچا خان افر کړی وم 10,000 روپیو دا یو زوی ما ورته زه څه ګډور یم زما یې تپوس مپوس ونه کړو خو بس زه ولې نو هغه چې مونږ ټرینر میننګ وکړو هغه فرسټ ایډ مې د کور دی راله جوړې کړلې هغه پټۍ تړل سټریچر بیا کې داسې به زخمي اوچته وی او داسې به وړی هر څه مو کړل بیا پیرنګیانو پاسپورټونه نه راکول نو د هغې پورې هغه بند کړ چې امان الله خان کوټې ته لاړ بیا کوټې ته مې بابا ویل لاړ ورته چې ته راځه مونږ سره اشنار کې دیره شه او مونږ به دلته کې د دې مونږ به هم سړي ولیږو دې قبایلو ته او محمد کې حاجي صاحب د تورنګ نو زنګ رشته دار هم دی او مشم د خپل هم دی نو د محمد لښکرو کې نو تابع په تخت کې نو هغه ورته ویل چې زه د خپل تخت دپاره د یو پښتون وینه یو څاڅکي وینه تویول د کفر ګڼم او بس زه به اټلي ته لاړ شم او دغه نو بس هغه بیا د میشن پاتې شو بیا ما ته جامع ته لاړ شم بس ما ستیاګره مې شروع کړه نه ځم هېڅ چېرته نه ځم جامع اظهر ته لاړ شم نه مولا کېږم نو بیا کاکا مې ته ویل چې پرې داسې ژوند دې خو له خراب کړو خو چې اوس په دې اخره خو زده کړي نو لنډن ته ولېږلم نو هلته یې یو مولا کره ولېږلم نو هغه سره هم یو کال یو نیم سره هم خو هغه ما ته څه خول مول نه خپل راته خول اولډ ټسټمنټ نیو ټسټمنټ نه خو ټول ما راته خو ما به عربی کې ورته یعقوب وي هغه به ته جیکب وي ما به یوسف وي هغه به جوزف وي نو بیا د هغه ځای نه بیا پاسپورټ واخیست د هیډ ماسټر صاحب د عثمانو د هیډ ماسټر په هغه لاس لیکلي د سرټیفیکټ چې ده لسم پاس کړی دی او فلانې فلانې ژبې ولې ورځي او دا دی هغه دی په هغې زه د امریکې یو یونیورسټۍ اکسپټ کړم هلته کې کیمیکل انجینرینګ په کلاس کې د ترو جوړولو چل یې زده کړه د هغه د بابا مې دا خیال و چې را ټول زمونږ د وطن دا څیزونه چې دي نو دا پیرنګان را میټیریل وړي او هغلته کې فینشکینګ یې راکړي نو هغه وی چې د هر یو قصب د خپل خاندان نه یا د خپل پښتنو کې یو هلک ولیږو ډاکټر صاحب یو زوی ټریننګ له ولېږه مدراس ته خو راوتښتېده او ما ته اطلاع شوه ترو چېرې زده کوه نه څوک خبر چې ترو په کارخانه 100 روپۍ لګي نه چې د دې څه چل دی دا خو چې خو هېڅ نه د ښځه وې د خدای پاک واله وه نو هغه زه لاړم امریکې ته کالج کې وم هغې کې ما یو څو کاله تېر کړل هغه دغه چې اخري پریکټیکل صاحب پاتې شوه نو بیا ما دلته کې زنګ جایداد مې دا ضبط شو ټول روپۍ هم خلکو چې چا سره وي هغوی بس کېناستل پې هغوی خو چې زه لاړل ختم شو دي موږ ټول خاندان هلکان ګیر شو خور مې یو سکول کې ګیره شو انګلینډ کې ډاکټر صاحب یې ویل ور په ډربشا کې سکول کې ګیره شو زه په اکسفورډ کې ګیر شو زه امریکا کې ګیر شم دا شانتې ټول مونږ در په در خو خیر هغه ډاکټر صاحب دوی چې زما 2 کاله مشر وم هغه بیا ایم ایم کړی و بیا بیرسټر شوی وم نو هغه څه کوشش مې وشو که مور یې پیرنګی وه نو پیرنګیان هغه ته ښه دغه ورته یعنې خزلو کو نه هغه راغی راورسېد خو 8 میاشتې هغلته کې ما د کوره نه خط نه حساب نه هېڅ نور علیږي ډېر تکلیف کې مغه عمر تېر کړ خو د ما پرنسپل هغه زه د هغه کالج په هغه فوج کې نوکر کړم یونیورسټي کور ورته وایي که څه وایي ورته یونیورسټي کیډټ کور نو هغه بیرس کې به اوسېدم هغه هلکانو سره کیفیټریا کې به مې ډوډۍ خوړه او جیب خرڅ له به یې راله روپۍ مې پې راکولې د کالج نه به یې راکولې بیا چې زه رالم دلته نو مې واپس کړی ورته نو بیا هغه تر دې چې مې راغی جان نو هغه ما له روپۍ لږې شان راولېږلې زه په لنډن ته رسېدی شم بس او ما ته ویل چې مه راځه او دا کورس خلاص که بیا راشه او دا دی خو ما ورته ویل اوس نه کېږي ما باندې ډېر تکلیفونه تېر شوي لږې تندی نو ما ویل سر دې وکړي کورس ځم کلي ته هلته به په کور را جمع کړم دی او کالي جاره به را غونډه کړم د نیکه بابا د ځمکې مې نو بس بیا به راشم کورس به هم خلاص کړم کورس هغه پریکټیکل چې صاحب پاتې شو نو تیوریټیکل خو مې ټول خلاص کړی و نو هغه چې زه رالم دلته بیا باچا خان لیدو لاړم دلته کې خلکو شکایتونه ورته کول چا به ورته پیرنګانو جامې اغوندي چا به ورته ټوپۍ په سر راپسې خدای خدمتګارانې ورته را هیټ ولې په سر ما ورته ویل بابا زما خپل سر دی هر څه چې په سر وم تاسو ولې خفه کېږئ بیا به زما آسونه ډېر خوښ ول یو کرنیل نه مې نوخار کیس اخیستی په هغې به زه پټو ته تلم راتلم بیا دروند کېنه په حجره کې چې سمده خانانو په شان ته په اسمان یې ټټ ټټ دی خوا کټ کټ دی خوا وې دغه یې جوړ کړي یاره زه هم ډېر تنګ شوم هغوی هم رانه تنګ شو باچا خان ته یې خطونه ولیکلي د دې مړ پر سم رواج نه پوهېږي او دا دی هغه دی هغه چې زه لاړم هغه د ما نه ټکټ میکټ واخېست او د جواهرلال له ولېږله
چې دا زوی زما ټول امریکني شوی دی او دی وړوکی لېږلم نو زموږ هوم لایف هم نو چې واړو نو مور مړه شوه او مور مې ډېر عجیبه حالت کې مړه شوه خو باچا خان خپل هغه سوانمرۍ کې مې لیکلي دي یو ملا ورته چې دا کټه تو شو بس ځان عفر کړه د په ځای نو ته مړه شې او بچ شي نو بس هغه هماغه وکړل نو په سبا له هغه ناجوړه شو زه بچ جوړ شوم په 3 ورځې کټه پاسېدم او هغه لاړه ګورله نو ما دا نه منل دی خو به دا خبرې کولې خو چې باچا خان بایوګرافي کې مې ولیده نو بیا ما هم منله نو هغه بیا زه لاړم جواهرلال سره یو کال هلته وم الہ آباد کې بیا د بهار د ارثکویک راغی 1935 کې نو هلته هېڅ انتظام نه و هغې کې 75 خلک خو ګورمنټ منل چې مړه شوي دي خو ډېر خلک مړه او هېڅ د ریلیف انتظام نه و د هسپتال نه و سټریچرز نه اوس خو هر ساله ګوله لاړه شي که نه خو پیرنګانو وخت د هندوستانیان دغسې پراته وو زخمیان مړه کېدل نو ډېر فقار شو خاص هم غوسه ناک و هلته یې ډېر سخت تقریرونه وکړل چې بس راغی نو زه خو جیل ته روان یم نو دا لورې وایم درا د هغه ورځو کې د 115 کالو به وه هغه به داسې 21 وم نو موږ ته یې ویل چې ما تاسو له ټیګور یونیورسټۍ کې انتظام کړی تاسو دواړه به هلته ځئ نو بس موږ دواړه هلته لاړو بیا خو هغه کالج کې چې نه کو داخله شو زه هم زه لاړم جرنالیزم زما مضمون و ندار د کومه نو هغه ما له یو مضمون هغه استاد راکړ ما به یو ګنټه کې خلاص کور مې کوله بیا به ټول زه خوشې ګرځېدم خدای څوک وم ټیوټر زموږ شو پرسنټ ټیوټر زما د اندرا نو هغه د آرټ کالج پرنسپل و آرټ کالج کې هلته ټیګور یو میوزیک کالج و یو پینټینګ و یو کالج اف ډانسینګ و یو د سکلپچر و نو ډېر هغه هم خراب حالت کې و هغوی کې دا کچه کوټې وې هغې کې به اوسېږو د پاسه پې سفر و ماران به پکې ګرځېدل نو هغه بیا زه تنګ شوم خوشې باسې ګرځېدم نو هغه پرنسپل له ورغلم یوه ورځ مې زه څوک وم چې څه کوې کوه خو 2-3 ورځې ورغلم نو ما یار دا خو په لیونه وړېدلم ما ویل ښه ده نو بیا هغه آرټ کالج کې یو د هغوی استاد یو سکلپچر استاد نو بس هغه سره زما دوستي شان شوه زه هغه سره یو ورځ هغه سټوډیو ته لاړم نو هلته سټوډنټان ناست وو د خټې نه سیزونه مې نه جوړول ډېره ښه خټه یې ولې جوړه کړې وه بندېدارانو ما هم راواخېسته لږ شان په میز مې کېښوده وه چیندخ مې جوړ کړه که چرمخ کې خوسه مې ترې جوړ کړی و داسې مې 2-3 سیزونه جوړ کړل نو هغه هغوی پرنسپل ته ویل چې ته راشه دې هلک کې خو څه چل دی نو هغه چې راغی نو هغه ورته چې دا خو ډېر دی ګفټډ دی او دا دی هغه دی خو یې د تا مه وایه بیا نور هغوی به موږ به چې په پکنیک یا څه باندې به تلو دا اوچ رنګونه به یې راواخېستل ټولو ځان سره استادانو ملکانو ځکه چې پینټینګ مینټینګ سامان خو هم نه شوړې نو هغې باندې به سکیچنګ میچنګ کوو دا کریان که نه کوم چې اوس زما دلته کې هغه شوي دی هغه زه هم هغې باندې کوم زه خو اوس مکس کوم کریان او کله نه کله آیل کلرز کني کریانز او پوسټرز ټول زه ګډوډ استعمالوم نو د هغې پته نه لګي دغه ته آرټسټانو ته چې ګوري ورته نو هغې کې بعضې افیکټس پکې داسې چې هغه پوسټر کلرز کې نه شي راتلی ځکه چې هلته ما کریان استعمال کړي خو یو دوکه شان دی چې کوم نو هغه بس بیا د هغې ځای نه رالم شانتنیکیتن بیا یو څه موده پس یو کال پس مې بابا راغی د جیله راخلاص شو نو هلته راغی د هغې پر زه بیا د هغوی د یونین صدر وم نو هغه جنکو هلکان ورته ډېر لوی هغه سړکونو باندې ورته ګلونه جوړ کړل او دغه یې جوړ کړل او میوزیک کالج جوړ ورته هغوی ورته ټول دا سازونه غږول د ټیګور دا ګډې دی ورته جنکۍ هلکان ټول ډېر خوشحاله شو بابا خو چې وردې ته راغی نو ګاندهیجي ته یې وویل چې دغه ځای زما د زوی دپاره ټیک نه دی ټول بنګالیان وي تور تور دی غني پکې دا سپین سپین د ګلاب پسې به ښکاري دی ویل ټیک جگہ نہیں ہے میں نے غني کړي وہ ټیک نہیں ہے خیر بیا جو پرنسپل راپسې راغی وردې ته او ګاندهیجي ته یې وویل چې دا مې ته پرېږده او داسې هلک له 50 کاله کې نه دی راغلی ټیګور هم ولې خط ورکړی چې پرېږدی چې دی آرټسټ شي او دغه شي او د هندوستان نوم به وشي خو بابا مې ویل چې که د سور رنګ په کاغذ ولګو که شین ولګو نو د هندوستان په دنیا کې به څه فرق راشي نو ګاندهیجي ورته ویل ټیک دی خان صاحب بس نو دواړو بوډاګانو ویل چې بس مزه هلته نو زه نسلم نو بیا بابا مې چې ترو کارخانې ته لاړ شي او هغلته کې خپل پریکټیکل کیسه خلاصه کړه
نو زه د هغه ځای نه تر یو کارخانه کې لاړم نوکر شوم هغه کوم ځای وه جي کارخانه ګولاګو کرنات یو پي کې وه دا سیتاپور ته نږدې وه د کوم د شیخ جواهرلال ښځه چې د کوم کلي وه نو هلته زه 9 کاله وم نو هلته سوپروایزر شروع شوم او بس هغه څوکې ته یې لاړم چیف کیمسټ چیف کیمسټ یم او ورسره انجینیر هم او داسې دواړه شوم زه کیمیکل انجینیر یم دواړه یم نو بیا هلته کوم نو بیا دوی دلته تخبیه کې لامل جوړو نو هسې زما کې دا کیوریاسټي وه چې یاره پښتانه به انډسټریل لیبر شیک نه به شي او څنګه به دوی کوي او دوی به څنګه ومني ډیسپلن دوی خو داسې خوددار شان خلک دي ملک به دوی کار څنګه کوي نو دغه کیوریاسټي د وجې نه هلته ما ډېر ښه پوسټ به و ډېر تنخواه هم ډېره وه د دې د 5 چند والته خو زه رالم د عامل مې هم جوړ کړه دلته یو زوم به یو چک وه مې د بالاحصار نه راوخ که پیرنګان نیولې وه جنګ روز وی چې د عامل شروع کړ نو هغه خو جرمن سټیزن و نو بس ما هغه دواړه شروع شوه ته نو جوړم که نو کله نه کله به کېناستو خندل مې هم ځان پورې ځکه چې څنګه ډاکټران چې وو نو هغوی خو نټ او بوټ کې فرق نه شو کولی هغوی په دې نه پوهېدل چې اوس په تخبیه کې خو سایډینګ هم نشته چې هغې باندې زیاتي د ریل هغه ډبې ودرېږي خو یو لاین تللی دی اوس دا مشینري به کوزه وکړم زه نه خو خیر مردان کې مې یو سایډینګ صحیح کړ نو هغه هماغه سټیشن ماسټر ته وویل خو بیا کرېز نو بیا هغې له ما هغه کرین جوړ کړ دلته په هغه د اوسه پورې ولاړ دی په هغه پاټلۍ د پاسه مو لګاو یو 3 دغه هم ګرډز هم داسې ولګوله منځ کې مې پکې پولي واچوله بیا د هغې هغه حصې یو ټوکړه د هغې 4 ټنه 6 ټنه به وه دلته کې 2.5 ټن نه غټه لارۍ نه وه هغه به څه په چلونو ملونو مونږ هغه ورسوله هغلته